صفا کوم چې د خار نور او ډبرې وبرې نه بیا دا غار ګورم چې په دې کې داسې حیوانات وي چې هغه ته تکلیف ته ورسي ننوتې د خپل کپړې راویستلې چې کوم سرویانو ټول سرویانو کې خپل کپړې ورته بیا یو غار پاتې شو بیا پیغمبر علیه السلام سره ننوتلې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې سر وشي د پیدا شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واکشه هغه غار ته ورکړ چې په کوم غار کې پکړنو هغه خلاص بند د دې ټینګي نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې خوب کې آرام کې چې عمر راغی په غار باندې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وخوړل دومره وخوړل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر درد لاس شور نشي خوړلی فرق کوي چې په دې وجه باندې چې دواړو جامو صدار په غیږ کې ساه لګوي اته درد نشي کابو کولی د ډېر زهر له وجې څخه د سترګو غیر مشکلات روانې شولې مشکلات د نبي علیه السلام پر مخ مبارک ولیدې نبي علیه السلام راپور شولې چې ای ابوبکر ولې دغه کم پریشان ولې ځاړې چې الله رسول نه ځاړم اته یو حیوان دی چې هغه په دغه شپه باندې خوري زه لاره نسم کولی پښه نسم راټولی ته خوب وځم د الله رسول ورته ویل نبي علیه پیغمبر اسلام ته راغی دغه شپه چې پرېپورته کړه خپله خوله مبارکه د نبي علیه ابوبکر صدیق رضی الله په هغه پونډه باندې چې په کوم پونډه باندې خوړلی ناړو مبارکه باندې ومشرې د الله په فضل سره الله تعالی شفا ونصیب کړي مان چې راننوتی حضرت پیغمبر علیه السلام ته وایي چې السلام علیکم یا رسول الله بعد سلام زه ستا له ملګري څخه معافي غواړم زه تا ته راتلم ستا دیدار ته راتلم دا ستا ملګري ما باندې پښه وکړه نه لاره بنده کړه داسې الله جل جلاله ستا څخه خپل نبي راکړی انبیاء کرام به دعاوې کولې چې یا الهي ته خو موږ په هغه نبي په امت کې پیدا کړې چې کوم آخر نبي د حضرت آدم علیه السلام توبه الله جل جلاله په دې وجه قبول کړه چې د پیغمبر علیه السلام دغه ورته وکړه چې یا الهي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه له برکت تمام او رحم وکړي بیا هغه ځوان هغه غار له هغه سفر وشوی له هغې مخ راوکړه په دې غار کې دا ټیم کفار منافقین سره ورسېدل سراغل فورا دا په ګنجانو کې کوم دغه غړي موږ ورته وایو دغه راله فورا یې په دغه غار کې دغه کشاف خپله زارۍ جوړه کړه یې بنده کړه دستي یوه کوتره راله چې هغه په هغه ځای کې فورا یې خپلې هګۍ واچولې زارۍ یې جوړه کړه په زارۍ کې دستي هګۍ پسې واچولې منافقین راله او ورته ویل چې په دغه غار ته مور ځاست په دې غار کې ننوتلې د هغه نه زارۍ به خرابه سوې وله د کوترو زارۍ به خرابه سوې وله نو دا معلومه ده چې په دې کې نشته الله جل جلاله وکوترو ته دا رقم عوض ورکوي چې نن هغه د هغې کوترې اولاد نن هم په مکه مکرمه په مدینه منوره کې پر چوکو لوی لوی چوکو باندې اوس هم اوسېږي ځکه دغه شنې کوترې اوس هم د اولیاء کرام پر زیارتو باندې خصوصا بالخصوص په مکه مکرمه په مدینه منوره کې ډېر دا الله جل جلاله هغه کوترې اولاد دا رقم ورته انعام بیا ورته ذکر بیا راووتل دغه رقم ډېره غټه تفصیل واقعه ده چې پیغمبر علیه السلام څه ټیم د مدینې منورې ځمکې ته راغی مدینه هغه ټکي یثرب نومېده یثرب یو دا رقم علاقه وه چې په دې علاقې کې د مرض څخه علاوه داسې ذلیله هوا وه چې د مرض څخه علاوه په دې علاقه کې بل نه بوټی وو نه اوبه وې نه انسان نه جس نه بیا پیغمبر علیه السلام د خپل ابادي شروع کړه او ابوبکر صدیق ته مزاړي و الله ته چې یا الهي تا د خپل خوږ پیغمبر له څنګه وطن راوستې او د وطن دې راوستې بیا چې پیغمبر علیه السلام دعا یې وکړې نن الحمدلله هغه مدینه منوره د روح د دنیا د روح زمین پر ځمکه پر سر باندې مکه خوند کوي او بل مدینه منوره خوند اله العالمین تمام علیه السلام مسلمانانو ته دیدار ونصیب محترمو دوستانو واقعي دا ډېر په تفصیل باندې په کتابو کې راغلي د دغه مطلب دا دی چې انسان دغه وپېژني چې زما پر هغه نبي باندې چې کوم ایمان ورباندې راوړ
چې په هغه څومره تکلیفونه تېر شوي، څومره هجرتونه یې کړي، څومره ځلېدلې، څومره یې ځلېدلې وه الله زموږ لپاره. مګر زه د هغه په امت کې یم، د هغه په لیست کې یم، ځان ته د پیغمبر علیه السلام امتي وایم، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایم، مګر د هغه د صفاتو په ځان کې راغلو. نه مې ږیره شته، نه مې پټکی شته، نه مې پر سر یې سپینه خولۍ شته چې لمونځ وکړم، نه مې 5 وخته لمونځ شته، نه هغه 5 کلمې چې پر ما فرض دي هغه کلمې مې زده دي، نه هغه لمونځ چې 5 وخته لمونځ په ګډ 24 ساعته کې، په 24 ګنټو کې 5 لمونځونه چې ډېر وخت واخلي، نیمه ګنټه وه، دا 5 لمونځونه چې په یو وار کوي نیمه ګنټه نه اخلي. دومره کم وخت عبادت دا هم زه پر ځای نشم کولی. روزه مبارک راشي هغه رقم دغه رقم سره، زکات وخت مې راشي په هغه کې دغه رقم شیطان پر سپوري، د حج وخت مې راشي هغه رقم ته ځان بل کړم. دغه عبادتونه دا په دین کې و الله ته ورنږدې کېدل، د پیغمبر علیه السلام مینه محبت په زړه کې راوستل، د هغه ټیم انسان کې راځي چې انسان و الله ته ځان وسپاري، په ځان کې د پیغمبر علیه السلام هغه خویونه راوړي، داسې صورت جوړ کړي، دا رقم مجلسو ته ورسي، دا رقم خلکو سره مینه محبت پیدا کړي. دا جنازې مقصد څه دی چې موږ ورځو لمونځونه کړو؟ جنازه دا سړی مړ شي، موږ جنازې له څه لپاره؟ اوس خو نن سبا دا رواج دی چې دغه لپاره ورځو، دا زما یا قوم دی یا مصر دی یا دغه لپاره ورځم دی زما د پلار له جنازې ته ورځو، د پلار جنازې. جنازې مقصد دا دی دا مړی بختور دی، زه ګناهګار یم، زه ورځم په دې سب کې د دغه لپاره د مغفرت دعا کوم، اله رحمان به د دغه مړي د وجې معاف کړي، یا زه ورځم د مړي د دعا کوم، دا مړی بې بخته دی، دا ګناهګار دی، زه بختور یم، زما له وجې الله جل جلاله دا انسان کړي. دونه موقع مونځ جامع مونځ سره کړو، خو یو یو به عبادت کوئ. اتفاق، اتحاد، مینه، محبت دا د اسلام مغز دی چې هر عبادت په اتفاق، هر عبادت په اتحاد سره کوي. ورځ په قیامت د نبي علیه السلام امت به دومره زیات وي، دومره زیات وي چې حد اعلی انتیا ورته پاتې. صرف په دې خبره چې جمع ده، په نورو متو کې لمونځونه نه وه، په اتفاق یوه میاشت روزه مبارکه ده، ټول امت یې نیسي، څو شپې د حج دي، ټول عالم اسلام مسلمانانو ته راځي خپل حج کوي. دوستان په ځان کې داسې خوی راوړل، تر ټولو زیات دین کې تر ټولو زیات اخلاق، خپل ژبه داسې کنټرول کړئ، د خپل اولاد تر مخ چوپ رد مه وایاست، د خپل کور والا ته چوپ رد مه وایاست، خپل مورجانې د خپل بابا تر مخ کوڅه غږ ده. یو مصر سړی چې تر تا هر څومره ساده سړی له غره راکښته سوی، بیا هم ته مور ته غلط یې، دی به تا ته زه دا کار کوم غلط یې که سم یې، بیا ته جواب ورکولی شي. دوستان ځان کې به داسې صفات راولو چې هغه د مسلمانیت وي، داسې صفات راولو چې هغه د نبي علیه السلام په امت کې شمول کېږي، داسې صفات به ځان کې راولو چې ورځ په قیامت د نبي علیه السلام امتیان روان وي، چې پر ما باندې فرشته جواب وکړي چې زه ستا هغه د پیغمبر علیه السلام غواړم چې ځان وباسم. دوستان دا وخت، دا ژوند، دا د سبا دی، دا دنیا پاتې ده، په دې دنیا کې یو چا ځان ته ژوند نه سم کړی، یو هم دا رقم سړی نشته چې هغه یې ما ته دنیا په شرال یا اولاد په شرال یا بل څوک په شرال. انسان ته کار چې په شی ورځي هغه به دا رقم ورځي چې د انسان سم استعمال کړي. محترم دوستانو، الله جل جلاله موږ تاسو په دا خبره عمل کړو، فکر نصیب کړي. دعا وغواړئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله